بې ځایه د خپل مېړه سره ژبه وهي. ګوره د ښځه په څه شي باندې خپل قدر کوي؟ په زبان درازۍ باندې، په دعوو باندې. مېړه پسې بې چې چېرته تللی وي، ښایي تا څه کار دی چې چېرته تللی وي، چېرته تللی وي، څه پسې تللی وي، ولې تللی وي. د مېړه په هر کار کې کار درلودل دا مناسب نه دی. ښځې دپاره مناسب نه دی چې د مېړه په هر کار کې کار ولري. ته چېرته تللی وي، څه دې کول، ولې دې کول. نو ته اوس نیا یې که ښځې. اوس که نیا د مسیح نه پوښتنه وکړي چې مسیحه چېرته تللی وي، خو یو خبره. خواښې پوښتنه وکړي د زوم نه زویه چېرته تللی وي، یو خبره. چې څنګه د مېړه راغی ته داسې وکړه، په خیر راغلی، ښه راغلی، وخت ښه تېر شو، تکلیف خو نه یې، سر خو به یې درد نه کوي، ډوډۍ دې خوړلې، چای دې څښلی، لمونځ دې کړی، صحیح دا وایه. ته دا خبرې وکړه، پرېږده چې دا مېړه تا سره جنګ بیا وکړي. خو دا چې مېړه را رسېدلی نه او تا شروع کړي، صحیح ده، تا شروع کړي او یا دې تندی تروش نیولی چې په لس ډسپلین ګولیو دې فشار نه راښکته کېږي او سر درد، خو طبعا کور کې تا جنګ جوړ کړو. بعضې ښځې هغه په هر کار کې کار لري. دا ښځې ځان ته مشکل ځکه پیدا کوي چې د مېړه په کار کې کار لري. د مېړه په هغه کار کې کار ولري چې تا پورې مربوط کړي، تا پورې اړه لري. د کور سودا وي، د کور پوښتنه وي، د جایداد پوښتنه وي، د وظیفې پوښتنه وي، بلکل